څومره چې هم د پی ټی آی ورکران دي نو هغوی تیار دي او که نه. ځکه ملګرو چې کنګ عمران خان صاحب فاینلي د احتجاج چې کوم کال دی نو هغه یې ورکو. خو ولې عمران خان صاحب دومره لیټ د احتجاج کال ورکو چې وجه تاسو واورئ نو تاسو به خپله هم حیران شئ. بل طرف د ملګرو نن په اډیاله جیل کې د جناب کنګ عمران خان صاحب سره څه حالات تیر شوي دي نو هغه در سره هم شریک کوم. راځم دغه یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ در سره شریک کومه. خو څنګه چې تاسو ته ما ویلي چې 72 ګنټې ډېرې زیاتې اهم دي نو په هغې کې چې کومې ګنټې دي نو هغه وړېدو والی دي او حالات نور هم سختترین طرف ته تلو والی دي. ملګرو اول خو دا یو کس دا خبره کړې دی چې واقعي نواز شریف چې کوم دی نو هغه ډېر زیات مستقل مزاج لیډر دی. و چې کله پاکستان نه ځي نو وایي هم چپړې سکي او وایي چې کله پاکستان ته راځي نو بیا هم هغه چپړې پالش کوي نو پاکستان ته راځي. نو هسې تاسو را سره کمنټس کې شریک کړئ چې دا خبره درنه ده وزن پکې شته او که نه. بل طرف د ملګرو علیما خان دغه ریکویسټ کړی د جناب کنګ عمران خان صاحب خورکۍ چې چیف جسټس موږ دا استدعا کوو چې تاسو زر تر زره د عمران خان صاحب چې کوم کیس دی د سزا حوالې سره دا تاسو زر تر زره واورئ. چیرې د دې فیصله مخې ته راشي نن او سبا پکې مه ورکوئ چې په یو ورځ باندې فیصله مه پوه شي په بله ورځ باندې بیا انتظار نو چې زر تر زره دې واورېدلی شي چې جناب عمران خان صاحب بهر راوځي او هغه چې کوم دی نو څه وکړي هغه الیکشن لړاو کړي. بل طرف د ملګرو جناب شاه محمود قریشي چې کوم پراسیکیوټر دی نو د هغه سره چې کومه مکالمه شوې ده نو هغه شاه محمود قریشي ورته دا خبره کړې ده نن چېرې موږ ته پته ده چې دا ته کوم کوششونه کوې نو د دې موږ ته پته ده خو وایي داسې چل وکړه چې وایي هېڅ د زر تر زره فیصله ولیکه وایي سناوېږه ځکه ستا چې کومې فیصلې دي د هغې موږ ته پته ده چې ته به څه فیصله کوې خو قصې هسې مه کوه خو زر تر زره فیصله ولیکه او وایي سناوې که موږ هرې فیصلې ته تیار یو. بل طرف ته ملګرو د جناب عمران خان صاحب چې نن د بې جیل نه کوم پیغام راغلی نو دا وایي چې 8 فروری چې کوم الیکشن دی نو وایي د هغې فیصله به په 9 فروری باندې انشاءالله راځي او پی ټي آی چې کوم دی نو هغه به واضحه ګټه ترلاسه کوي او چې کوم قوم دی د پی ټي آی کوم کسان دي یا ټول پاکستان یاد کړی دی چې خپل اوټ استعمال کوي. ځکه ملګرو چې دا ستاسو د ازادۍ چې کوم الیکشن دی نو هغه کېدو واله دی. که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ د ازادي ترلاسه کړو نو خپل اوټ ښه په مینه محبت باندې واچوئ باقي په الله باندې پرېږدئ چې الله جل شانه څه فیصله کوي. بل طرف د ملګرو نن د جناب عمران خان صاحب چې په عدالت کې کوم جیلر دی نو هغه د عمران خان صاحب ډېره زیاته بې حرمتي کړې ده. جناب عمران خان صاحب چې کله صحافیانو له خپل بیان ورکو نو په دې درمیان کې غلی دی او جناب عمران خان صاحب یې منې کړی دی چې ته خبرې نشي کولی. جناب عمران خان صاحب ورته ویلي چې ماله عدالت د دې خبرې اجازت راکړی دی چې زه صحافیانو ته خبرې کولی شم خپل بیان بهر لیږلی شم او ورته ویلي چې نه موږ ته داسې څه اجازت نه دی میلاو شوی. ګوره دغه جیلر د عدالت بې حرمتي هم وکړه خو دلته آیین او قانون شته نه چې د ده نه تپوس وکړي. یو جیلر د هغه کار دا دی چې هغه قیدي ته ودرېږي چې قیدي بهر ته ونه تښتي هغه قیدي ته ودرېږي چیرې د هغه حفاظت وشي چې هغه ته څوک څه ونه وایي ستا د دې سره څه کار دی. چیرې ته عمران خان صاحب منې کې چې ته د صحافیانو ته به خبرې نه کې نو هغه عمران خان صاحب ورته ویلي چې ستا ما سره هېڅ کار نشته دی زه به خپل جنګ لړاو هم زه به صحافیانو ته څه کوم زه به بیان ورکوم ستا هېڅ حیثیت نشته چې ته ما د دې خبرو نه منې کې ځکه ما ته عدالت د دې اجازت راکړی دی. نو په هغې باندې جیلر څه وکړل صحافیان چې کومې دي هغه ټول بهر کړل. هسې په دې باندې لکه تاسو سوچ وکړئ چې دا صحافیان اډیاله جیل ته دننه شوي خو دوی ته اجازت و ځکه دننه شوي وو. دوی ته پته ده چې د عمران خان صاحب کوم لفظ بهر وځي نو هغه وروره چې کوم د پی ټي آی ورکران دي نو په سوشل میډیا باندې لکه داسې چلی داسې ټولې دنیا ته د سکندونو د منټونو په حساب سره رسوي او عمران خان صاحب بس هغه له خو الله پاک عزت ورکړی دی نو په لږ ټایم کې دغه خبر کوم ځای ته ورسي نو دا څوک دی یې سیر کې تاسو ته ښکاري دا مسلمان دی دا په کومه طریقه باندې ناست دی د حمزه شهباز سره د دې نه تاسو معلومات کولی شئ دا کس چې عمران خان صاحب یې منې کو عمران خان صاحب سره بدتمیزي وکړه سابقه چې کوم وزیر اعظم دی د پاکستان مقبول ترین چې کوم لیډر دی د هغه سره بېعزتي وکړه او دلته د حمزه شهباز چې هغه د شهباز شریف زوی دی نو هغه سره په کومه طریقه باندې ناست دی او بیا هم دغه خلک د غلامۍ ګوره د غلامۍ ډېر ښه
چې کوم اپډیټ دی هغه مخې ته راځي، ویډیوګان راځي، تصویران راځي، د خو د تاسو کتلی شئ په کومه طریقه باندې ناست دی، څنګه په ادب باندې ناست دی، او هغه ورته کوم په غرور کې ناست دی د حمزه شهباز د شهباز شریف زوی. دا ویډیو تاسو کتلی شئ چې دا د عمران خان صاحب اقتدار و او د دې بدماشیانې وګورئ چې پولیس په ګوته باندې سمول. نو عمران خان صاحب ورته اخره کې د چې میډیا راایستنو په هغه ټایم کې ورته ویلي چې میں غلامی تسلیم نه کرونګا. که ستاسو دا خیالي چې موږ به باندې خپله خبره کوو د باندې بې ځایه کوو، نو دا سوچ ستاسو غلط دی. خو دا هم ویلی کېږي چې نن په عدالت کې هم د دې خبرې فیصله وشوه چېرې صحافیان به عدالت ته نه راځي. وجه څه ده چې ګرمه ګرمي ده د عمران خان صاحب هر یو خبر بهر وځي. او عمران خان صاحب چې نن کم کال ورکړی دی نو د راروان اتوار ورځې ورکړی دی چې ټول پاکستانیان ټول د پی ټي آی ورکران به راوځئ. باقي حالات ټیک نه دي، خو عمران خان صاحب ولې د احتجاج دا کال ورکو ټول پاکستانیان به نن ویډیو شیر کوئ او انشاءالله په کمنټس کې به دا وعده کوئ چې موږ به راروان اتوار له د جناب عمران خان صاحب په وینا باندې وځو. وجه دې کې ډېره اهم دا د ملګرو دا ویلی کېږي چې کوم طاقتور خلک دي نو تاسو سره ما پرون هم ویډیو کې شریک کړي چې ذرایع دا خبره کوي، نو هغه خبره نن تقریبا چې واضحه ده. ګوره نواز شریف چې کله عمران خان صاحب نو نواز شریف ورته ویل چې یاره ما ډېر عمر بهر تېر کو او دا به مکه پاکستانی قومي چې کله به دوی بهر ټیم تېر کو نو د هغه ځای نه به ویل موږ سخت او تکلیفات تېر کړو، ړم وچاودو، نو پاکستانیان به دلته وروره بس استقبال ته به داسې تږي ناست وو. هلته به په لندن کې خو د سور زندګي تېروله، دلته به پاکستانیانو ته ویل موږ تبعي وشوه، موږ پاکستان نه لرې ژوند تېرو. خو دې ځای کې خو شعور نه و که نه چې یو سړي دې تپوس کړه چې ته خو په لندن کې هلته مزې کې، نو څنګه ته راځې پاکستان ته، نو موږ د نه هیرو جوړ کړو. نو ته ورته دا یقین دهاني ورکړی وه چې زه پاکستان ته درځم او عوام ما ته تږي ناست دي، ما استقبال به هم کېږي، ما ته به وروره څېرې هم راچولی کېږي او ټول پاکستان به راوځي، خو تاسو ما پاکستان ته درولئ. خو وتعز من تشاء وتذل من تشاء. چې پاکستان ته راغلی نو په زور یې ورته کوترې پار کړې، یا چې ټول پاکستان به راوځي او مینار پاکستان کې به داسې حالات وي چې هغه به په پاکستان کې نه وي تېر شوي. نو هغه پلان هم ناکامه شو، اوس هم نشي راوتلی. لکه تاسو سره دا ویډیو ما شریک کړه، دا د دوی حالات دي. چېرې دوی کومې ریلیانې وباسي نو هغه ریلیانې په دې طریقه باندې دي چې کومه د نواز شریف جلسه وه هغه چې دوی ختمه کړه، عمران خان صاحب پسې د جیل نه وویله، ویل دوی نشي کولی جلسې ولې ختمه کړه چې دوی ته پته چې د عوامو رایې زموږ سره شته نه. نو زه عمران خان صاحب نو دلته کې نواز شریف ته وویلی چې بهی ستا حالات ټیک نه دي، نه د پاکستان والا راپاڅول او بهی زموږ سره نور څه سیسټم نشته. نو اوس به عمران خان صاحب عوام راوباسي، عوام به اوس ګوري چې عوام راوځي او که نه راوځي. نو انشاءالله ولید چې هغه ښی اوس نواز شریف ته چې تا هم وایي چې زه عوام راوباسم. عمران خان په جیل کې د هغه هم عوام راویستل. عمران خان صاحب کال ورکو چې د اتوار نه به باقاعده چې کوم پاکستانیان دي نو هغوی به راوځي، انشاءالله راوځو به د خیره سره. دغه ملګرو یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هم ستاسو سره شریک کړو، ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ، کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کوئ. چېرته مې الله خان آباد او خوشحاله سات اخره کې وواز. پاکستان زنده آباد، عمران خان زنده آباد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامان.